افسوس خبره ده دا بعضې خلکو دا خیال دی بلکې وایي موږ علما حضرات وویل لرې معافي وکړي هغوی کله کله دا وایي یاره دا ګناه کېږي که نه په دې ګناه کې مبتلا یې حرام کې مه کوه مونځونه او ته به ګناه کبیره کې مبتلا یې مه کوه حجونه او ستا دې قسم یې که تا مونځ وکړو ستا دې قسم یې که تو حج کې مه کوه تبلیغونه مه کوه د دین کارونه مه کوه حجونه زما عزتمنو چې دا ټول کارونه نه کوي او یو سړی ګناهګار دی نو توبه به دته په مندر کې میلاویږي د توبې توفیق به دته په مندر کې نه میلاویږي د توبې توفیق به دته په مسجد کې میلاویږي د توبې توفیق به دته د دین په خدمت کولو کې میلاویږي دې د ګناه سره چې د الله د دین خدمت کوي انشاءالله د توبې توفیق به میلاو شي دې د ګناه سره د الله والو سره ناسته کوي انشاءالله د توبې توفیق به دته میلاو شي نو زما عزتمندو په هر حالت کې د الله در به نه پرېږدئ جومات به نه پرېږدئ د دیندارو سره به ناسته نه پرېږدئ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې یو صحابي راغی عرض یې وکړل الله رسوله دا پلانکې سړی چې دی نو غلام کوي مونځ هم کوي غلام کوي مونځ هم کوي نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته دا نه دي فرمایلي چې غلا کوي نو مونځ مه کوه زوره کېږه نه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل په ده ته دا مونځ په دې د غلا نه بچ دي که نه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر دا د امون بدې د ناروا او د بې حیايۍ نه بچ کېږي نو زما عزتمندو ګناه به کوو ګناه زموږ نه کېږي خطا غلطي د هر چا نه کېږي خو په خپل ګناه باندې به ستومانه کېږو او د الله په حضور کې به توبه وباسو او د خپل ګناه نه د توبې دپاره به هغې لارې خپلو چې کوم قرآن موږ ته لارې ښودلي او هغه د الله در دی جماعتونه دي د نیکانو خلکو سره ناسته ده ګوره ډېر خلک داسې دي چې هغه بدعمله خلک وو خو د نیکانو خلکو سره د ناستې د وجې نه هغوی ته د ګناه نه د توبې توفیق میلاو شو نو که زموږ نه ګناه کېږي او موږ جومات هم پرېږدو موږ نیکان هم پرېږدو موږ حج او عمرې هم پرېږدو موږ د الله په لار کې دعوتي تبلیغ هم پرېږدو او موږ هر څه کار پرېږدو نو دا خو دې غټ شیطان جوړ شو ته ته به توبه کوم ځای میلاو شو ګناه به کوو خطا به رانه کېږي د الله نه به په د الله په حضور کې به توبه وباسو او در به د الله نه پرېږدو جومات به نه پرېږدو نیکان به نه پرېږدو د دعوتي تبلیغ کار به نه پرېږدو څومره نیک کارونه چې دا به کوو انشاءالله چې الله ته دروازه ته کوو نو یو در به موږ ته داسې میلاو شي په هغې باندې به الله تبارک وتعالی زموږ نه راضي شي او زموږ دا ټول ګناهونه به دا الله تبارک وتعالی معاف کړي خو دا یو خبره بار بار موږ عرض کوو چې د بنده د حق تلف د دې نظام ساتئ چې د بنده حق تلفي ونه شي د بنده د حق ته معامله ډېره خطرناکه ده ګوره نور ګناهونه سړي وکړي نو د نورو ګناهونو معامله حقوق الله چې دی نو په هغې کې به الله زموږ سره انشاءالله